چې زمونږ د غریب پکې سهولت راغی په 80 روپۍ هندوانه کیلو ده روژه چې لګېدل هندوانه کور ته نه شو وړی غریبي ده په 160 روپۍ لیټر دی صحیح ده زمونږ غریب ته پکې هېڅ سهولت نشته مهنګایي ده اوس به ارزاني راشي اوس به انشاءالله راځي چې د نواز شریف حکومت راغی انشاءالله ارزاني ده موږ پې خوشحاله یو موږ پې فخر کوو عمران خان خو وویل د اپوزیشن والا چې د امریکې غلامان نه موږ د نواز شریف غلامان یو ولې غلامان یې زموږ لپاره ارزاني ده په 70 روپۍ لیټر وي اوس په 160 روپۍ لیټر دی خان جي زموږ د وس خبره نه سار راشو د ماښامه پورې موږ 1500 روپۍ بچت نه کړې بیا راځي بیا نشي راتلی بیا د الله لو رانه ولي واو په دې بیا رانه ولي د غریب دوا و سره د نواز شریف به بیا خو دې کامیابی نواز شریف ښه دی انشاءالله ډېر ښه دی ارزاني ده چې فروټ نه شو وړی کور ته ماښام له موږ 1500 روپۍ نه کړي نو موږ به څه بچت وکړو دې کې به مالک له څه ورکړو ځان له به څه والو بچو له به څه ویسو نو ارزاني نشته که نه مهنګایي ده عمران خان وعده کړې وه چې زه به ارزاني راولم ارزاني نه مهنګایي موږ پسې راویسته تل یې ښه دی او خدای دې بوځي د غریب دوا ده انشاءالله دی به ځي خو شو که بدو شو یاره زمونږ خو دې چله چې د حکومت سره دې سره دومره دغه نشته دی زمونږ د خپل نرخونو سره د ګرانۍ سره خیال دی چې یو د مزدورۍ سره او د دې سره خیال دی چې یاره مزدوري په ملک کې نه یا په هر ځای کې ګراني ټماټر ورته وګوره پیاز ته وګوره غوښې ته وګوره نن سبا زمونږ دغه حالت دی په دې کې موږ سبزي څه واخلو ځان له به کور ته روجماتې له خوراک له به څه ویسو هلته ګراني اساسي شي اخلو نو هر څه د اسمان سره خبرې کوي نو وړو ته وړې ته وګوره د 900 روپو نه روانه شو 1500 روپو ته ورسېده نو په دا به موږ د کوم ځای نه پای کوو 900 روپۍ د مزدور دیاړي ده 900 روپۍ دیاړي ده په دې 900 روپو کې موږ د چینۍ دړۍ واخلو او که د وړو بوری واخلو رسولی شو دا سر ته نه شو رسولی دا ګراني چا راوستې ده دا ګراني خو چې کوم یو حکومت راغلی دا اول پاڼې چې کومه د عمران خان وه خلکو عمران خان دی موږ هغه عمران خان له ښه په سر ونې وټ ورکړو هغه کوم یاره پښتون دی موږ له هر څنګه چې خو د ملک لپاره خو ښه دی که نه ولې هغه د هغې لپاره داسې توجه جوړه کړه چې غریب یې تباه برباد کړو هغه چې اوس لاړ نو دا خو شو اوس راته دا علم نشته چې هغه تل او کشته اوس که هغه یا که نواز شریف که شهباز شریف اوس چې هر یو تن حکومتي خو غرض دا ده چې هغه موږ د خپل ارزانتیا سره کار دی چې زموږ لپاره داسې نرخونه جوړ کړي چې یاره غریب سړی پکې پیدا نه کړي چې غریب ته پکې فایده چې هغه یو شی هغه په 10,000 روپۍ او د سړي په جیب کې 15 روپۍ نه سړی به څه وکړي د وړو بورۍ چې هغه په 900 روپۍ وه هغه روانه شي 1500 روپو ته رسوي چینۍ دړۍ ته وګوره هغه اوس په 1500 په 600 روپۍ ده غوړو ډبې ته وګوره په 300 روپۍ موږ اخیسته اوس په 1000 روپۍ ده نو دا شی موږ رسولی شو کور ته اخیستی شو دیاړي د مزدور هغه 900 روپۍ چلیږي ثانک یو ډېره مهرباني